عرض غواړم عرض کوم دغه موضوع باندې څه واقعا مو معاشرې کې یوه درد، یوه بیماري، یوه مسله څه دی، بحران حالت پیدا کړی دی. هغه دا دی چې مو معاشرې کې حلال و حرام و تمیز ورک شوی دی. اکثر کسان تاسو کسوی مال حرام باندې ایله نه کوي. کسا حرام دوا قسم ته دي. یو کېدای شي حرام ته بریخي، رشوت حرام دی بریخي، سود حرام دی بریخي، مال مردم حرام دی بریخي، غصب حرام دی بریخي. خو ډېر داسې شیونه دي چې هغه حرام دي، شاید څوک نما په نه کېدی چې دا حرام دي. ځنه ناجایزې پیسې دي چې موږ خلو، ځنه صورتو کې ډېر شیونه دي چې حرام کېدای شي. امو معاشرې کې ځنه ګاټې دي، ناجایزې ګاټې. ما تاسو مارکیټ اوس وکسه بازار وکسه سړیږي د ورځ نه بل ورځ ته واجه څه دی. ډېر کسان دغه ځینه چی وریا بلشخیلو نه استه مارکیټو کې سوداوانې کوي. ویلې څه وجوهات خو شته که نه، څه ناجایزې ګاټې شته دي، څه حرم خورۍ دي، څه وجوهات خو دي که نه. څه انسان کورمې نه پڅېږي هغه مارکیټ ته اوسېږي سودا راوړي. نه دا حرم خورۍ نن مو معاشرې کې وویلا یې جوړه کړې ده. حالانکه تاسو وکسوئ څومره زیات آیتونه د قرآن، حدیثونه د معصومینو حرم خورۍ په حوالې سره غلي دي، دوره زیان بل شي په باره کې نه دي راغلي چې څومره بد اثرات لري، څومره بد نتایجې دي. زه صرف یو دوه درو حدیثو طرف ته صرف اشاره وکړم، لږ یو څو اثراتو د سرسري فهرستوار کم ټایم کې بیان کوم. اصحاب کهف 300 سال بعد څه کله خوب نه بیدار شول، احساس یې وکړو څه وږي یو کس ته پیسې ورکړي چې لاړ شه بازار ته ماړۍ راوړه، نه ورته یې څه مثلا میشۍ راوړه، نری غوښه راوړه، پلاو راوړه، چای راوړه، دغه نه ورته یې. قرآن کې آیات دی ایها ازکا طعاما، تاسو کې چوک شته چې تزکیه شده پاکه پاکیزه حلاله ماړۍ راته راوړي. 300 کاله بعد هم ایوه لقمه خوري بیا یا حلالې پسې سار دي، جایزه ماړۍ، تزکیه شده ماړۍ. مهمه ده که نه انسان دپاره څه وخوري خو حلاله وخوري، کمه وخوره، لږه وخوره، زندګۍ تېره شي خو حلالو سه تېره شي. دا ډېره مهمه ده. مو معاشرې کې دغه شي تمیز ورځې نه بله استه ورکېږي. ډېر داسې کسان به وي چې ډېر متدین دینداري کسان هېڅ کمای ورکې نشته، اما چې کله حرامو حلالو مسله وي تمیز نه کوي چې زه د حلاله خلم که حرامه ده خلم، جایزه ده که ناجایزه ده، ایله نه ورته کوي. دا ډېره مهمه مسئله ده. پیغمبر اکرم حدیث دی چې زه خپل ځان نه بعد امت باندې درو شوی باندې پریشان یم، چې خپل امت به دغو درو شویو کې ډوب شي. یوه مسئله شهوت پرستی ده چې ما امت به شهوت پرستی طرف ته لوړ شي. دویمه مسئله ریاکاری ده، امت به ریاکاری شي. دریمه مسئله حرم خوری ده، امت به حرم خوری نه ایله نه وکي. ما کربلا واقعې کې تاسو ته پته دی مولا سید الشهدا چې بار بار روبرو شولو ظالمانو سره اتمام حجت یې وکړلو، بار بار یې ورته وویل چې ما نه پېژنئ زه څوک یم، فرزند رسول یم، فرزند علی یم، فرزند زهرا یم، چا سره تعلق لرم. اخري کې چې مولا مایوس شي چې ما خبرې ورباندې اثر نه کړي، امام 3 ورې دا جمله ادا کړه لقد ملئت بطونکم من الحرام. تاسو نه ما خبرې شي ته اثر کوي، تاسو خېټې حرامونه ډاکې کړي، حرامونه خېټې ډاکې شي، بیا د حجت خدا خبرې انسان باندې اثر نه کوي. نن مجلسونه، نن وعظونه، نصیحتونه، تبلیغ، محرم سفارې څه کموالی شته، څوره غوټې غوټې منبړې، څوره غوټ غوټ پروګرامونه کېږي، خو ویلې اثر نه کوي. و وجه شاید انداوي څه حرم خورۍ معاشرې کې زیاته ده، حرم خورۍ تمیز معاشرې کې نشته ده. اثرات ډېر زیاتې قربان مشم. زه څو اثرات طرف ته سرسري فهرستوار ټایم کم د ډي کم ټایم کې څو شو ته اشاره وکړم چې یو اولین اثر چې انسان باندې حرام مال رزق حرام چوي هغه دا دی چې عبادت نه انسان محروم کوي. ډېر کسان چې عبادت نه محروم کېږي مال ټوي بل ځای چې څه وجه ده چې عبادت توفیق خدای نه راکوي. سبې المونځ نر نه کېږي، تهجد نر نه کېږي، المونځ تم زړه نه کېږي، المونځ نه وریا یم، عبادت نه وریا یم، مجلس نه وریا یم، جماعت نه وریا یم، متمخانې نه وریا یم. یوه وجه حرم خوری، یوه وجه حرم خوری ده. شیخ عباس قمی ما تاسو هر کور کې کتاب موجود مفاتیح الجنان کتاب عظیم عالم تیر شوی دی. هغه یې چې یو وارې زه همدان ته خپل مرګلي سره لاړم، شپه مو او اسوار وم، مرګلی چې ته یو کور ته تللو
ما ته یارڅه هغه ته ما سڅې دعوت دې مړې دې تیار سره ما ول نه څم اصرار وکړو په زوره اصرار سره وسلوړم دعوت مې قبول کو مړې مو خړه روغ واپس سبي المنځ ته راپوڅې د مندا څه سبي ځون کې د مسترګي کولوش ولې المزم فورا وکړلو خو ډېر افسوس مو کو څه تهجد المست نه پوڅې دا تهجد المنذر نه قضا شولو عمر کې مونږ تهجد المز نه قضا شوی خو نن سبي مونږ تهجد المز قضا شو کلم مرګله راپوڅې دوه ورسته موريزي پښتنه ورنه وکړه د کوم کس دعوت ته لوړو دو چوک دی څه پیشه څه کارو کسب دی هغه مو ته وا پیشه وخل زې دیږي کې ذکر نه وکم هغه مو ته چې پلانکې فیشي سره پلانکې شوبې سره پلانکې دي کې کار کوي نو کرے دی خو نو کرے د سیوا څنګه کې حرام او حلالو کاتا ورکی چلی دا سود ورکی چلی دو حرام ورکی چلی دل نو هغه ته مو فورن ول څه کس دای مغي ماړې اثر او مو باندې وکړو مو عمر کې تهجد المس قضا نه وشوي نن مو نویل قضا شو د برکات ده هغه څنګه بعد 40 دینه پورې بیا مو چې تهجد المس توفیق مو ته نشو نصیب ایوا ما جیدا ده دیم شي چې انسان حرام انسان باندې اثر چي د عبادت او بندګۍ کې خپل شیرینه ده خپل خواند ورکې ده حلاوت ورکې ده انسان سے عبادت کې المنځ کې عبادت کې سجدي کې نماز تهجد کې روزه کې هر شي کې خپل خواند ده خدای ورکې یخه ده یو حلاوت څنګه یو کاس د سرخان نه یو کاس اندسي عيش و نوش نه خلی یو عابد و زاهد و عارف کاس عبادت نه خلی بندګۍ نه خدای خلی ډیرو کسانو ته د حلاوت نه نصیبي ډیر کسان د حلاوت او عبادت شیرینه خوان نه محروم دي محروم شولې واجه حرام خوره بایزید بستمی او عارف و صوفی تیر شوه ده په بری کې د حکایت رغله د څنګه عبادت حلاوت شیرینه نه محروم وو سوچ کول څه واجه دی ورځي مور سند خبره شیر کا سمور عبادت خوان نه پیګم څه د ستونه خو یو کار نه وی شوی چې زنن عبادت نه محروم یم مور ته زویا نور خو نه خبر خو عادت شته ده څه کله ته حمل امیدوار اوم څه کله ته حمل وو اختم کې دا شی وڅ یو ورځي بوم باندې چو پردې مړې و مو ډیر خوان دی رو کو مو غته و کې تیرا کغه مړې مو وڅ کله کیدای شي مغه شي فوراً بایزید بستمی ایسا واجه انداره سنن ز عبادت حلاوات نا محروم شویم یو شای ده انسان محروم که ای عبادت خوان نشیرینه نه یو بل شای سر روایتو که رغل ده انسان قسی القلب